بسم الله الرحمن الرحیم. څلېرشتمه سپاره د سورة مؤمن سورت دی. 11 رکوع نه لاندې 61 نمبر آیات دی. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا تؤفكون. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. په ذکر شوی آیاتونو کې د الله تعالی د انعاماتو او د کامل قدرت خو مظاهر پیش شوي دي. د توحید دعوت یې ورکړی دی. جعل لکم اللیل لتسکنوا فیه والنهار مبصرا. غور وکي چې څومره لوی نعمت دی چې قدرت په ټولو طبقو د انسان بلکې په ځناورو پورې په ټولو د خوب یو معین وخت مقرر کړی دی او دغه وخت یې تیاره کړی ده. الله پاک انعاماتو ته سړی وګوري نو سړی حیران شي چې ګور الله پاک د انسان او بلکې دا څومره ځناور چې دي څومره مخلوقات چې دي د هغې خیال یې ساتلی دی او په ټولو نه غټ نعمت چې خوب دی هغې والا مقرر کړی دی او بیا د هغې دپاره وخت همداسې متعین کړی دی چې تیاره ده او د خوب دپاره مناسب جوړه کړې ده. د ټول په طبعیت او فطرت کې یې ایښودې ده چې د شپې ورله خوب ورځي ورنه لکه څنګه چې انسان د خپل کاروبار دپاره په خپل طبعیت او د خپل سهولت په لحاظ وختونه مقرر کړی وي که خوب هم دغسې د دوی په اختیار کې وي او هر انسان د خپل خوب پروګرام په خپله مختلفو وختونو کې جوړولی نو نه به د خوب کوونکي په خوب کې مزه وه او راحت او نه به د ویښو کارونه برابر او درست و ځکه چې د انسانانو ضرورتونه به د یو بل سره متعلق دي. که د خوب وخت نه مختلف وي نو د ویښو به هغه کار کې به خلل راتلو. الله پاک ګوره دومره برابر کړی دی. اوس فرمایي که دا وخت د خوب دپاره انسان خپله برابرولی نو بیا به دې سمون نه خوړو ځکه چې بعضې به داسې وو چې هغې ویل مونږ خوب کوو هغه وخت به برابر بعضې به داسې وو چې هغې ویل مونږ ویښ پاتې کیږو بعضې به داسې وو چې کار خو ټول یو نشي کولی نو یو انسان ویل چې زه کار کوم بل ویل چې زه خوب کوم نو چا کوم ودو هغه ته به د بل حاجت و هغه به ودو خوب بار څه خرابېد. نو در دې پورې چې الله پاک د انسانانو سره ځناورو لم په دغه د خوب ورولي ټایم یې ولې مقرر کړی. ټول ځناور هم د شپې وده کېږي او خیال کړي تاسو چې یو ځناور سپی یا وغیره نور څه د شپې چغې جوړې کړي ټول د خوب نه راپاسي خوب وله خراب کړي. نو که دغه انسانانو سره صرف د شپې خوب کولو ځناورو له د شپې خوب نه وي نو هغې به غوبل کولو د شپې والا به خوب نشو کولی. نو دا اوس الله پاک فرمایي چې ګوره ما هر یو څیز دپاره خپل ټایم مقرر کړی دی بس تیاره راشي که ځناور دي که انسانان دي ټولو له پکې خوب راشي دا کرنګې ورځ شي بیا ټول راویښ شي. نو الله پاک هغه په دغه آیاتونو کې ښودلی وصور لکم فاحسن صورکم. د انسان صورت الله تعالی د ټولو ځناورو نه ممتاز اعلی او غوره انداز کې جوړ کړی دی. دله یې د سوچ کولو پوهېدلو دپاره عقل ورکړی دی او د ده لاسونه او خپې یې داسې جوړ کړي دي چې په دې سره قسم قسم مصنوعات او څیزونه جوړوي او د خپل راحت سامان پیدا کړی دی. د دې خوراک څښاک هم د عامو ځناورو نه ممتاز دی. هغې په خپلو او خپو سره شی ونیسي او خوري
او انسان له الله پاک دومره ښایسته طبیعت سره، دومره ښایسته ممتاز سره، دومره ښایسته اعزاز سره خوراک ورکوي چې لاس کې روچت کې ځان ته خپله ته ورکوټې نوړی ته کټ کې خوله کې واچوي. که داسې وګورئ نو الله پاک ځناورو له یو څه صرف خوراک ورکړی منفرد، لکه څه ځناور دی هغې صرف پتې خوري، څه ځناور دی هغې صرف غوښه خوري، څه ځناور دی هغې صرف وینه څکي. او الله پاک انسان له دومره ښایسته مرکب خوراک ورکړی دی چې په یو ټیم کې دې څومره څیزونه یوځای کړي او هغې نه خوراک کوي. لکه اوس که غوښه پخوي نو غوښه کې څومره څیزونه دي اچوي، مسالې پکې اچوي، اوبه پکې واچوي، داسې دا نور مالګه هر څه پکې واچوي، دا کرنګ ورسره پکې سبزي واچوي، قسم قسم چاولې پکې واچوي. نو په یو ټیم کې د انسان دپاره څومره ښایسته قسم قسم میوې، قسم قسم خوراک ورکړی دی. الله پاک دغه آیتونو کې د دې ذکر کوي. ورپسې رکو کې چې دا الله پاک د جهنمیانو بیا ذکر کوي، یسحبون فی الحمیم ثم فی النار یسجرون. حمیم جوش کړی اوبو ته وایي، چې اوبه کومې خوټ کېږي هغې ته حمیم وایي. د دې آیت نه معلومیږي چې جهنمیان دوزخیان به اول ګرم اوبو ته واچولی شي، د دې نه پس به جهنم ته. او په ظاهره د دې نه دا معلومیږي چې حمیم د جهنم نه بهر ځای دی. حمیم چې دی دا ګرمې اوبه یا زمونږ به ته ټینکۍ وایو چې کوم کې اوبه ګرمیږي، نو دا بیل ځای دی د جهنم نه. د دې آیات نه معلومیږي. د سورة صافات د آیات ثم ان مرجعهم لا الی الجحیم نه هم معلومیږي چې حمیم د جهنم نه بهر ځای دی. جهنمیان به د هغه اوبو څښلو دپاره راویستلی شي، بیا به جهنم ته واپس کړلی شي. د قرآن نور ځینو آیاتونو نه معلومیږي چې حمیم هم په جنت کې دی، لکه هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حمیم. په دې آیات کې وضاحت دی چې حمیم هم په جهنم کې دی. په غور کولو سره چې سړی سوچ وکړي نو معلومیږي چې دا دواړه خبرې کې هیڅ تضاد نشته دی، تعارض نشته دی. ولې د جهنم به ډېرې طبقې وي، ډېر ځایونه به وي، په دې کې به قسم قسم عذابونه وي. په هغې کې یو طبقه د حمیم هم کیدی شي، کومه چې په وجه د ممتاز کېدو یې جدا کړي. یعنې دا حمیم داسې ځای دی چې دا ټولو نه سخت دی. د دې د وجې نه د جهنم نه بیل ذکر کړی دی چې ګورئ جهنم عذابونه خو دي خو د حمیم عذاب پکې بیل ځان له دی، نو د دې د وجې نه جدا کړی. د جهنم نه بهر هم ویلی شي چونکې دا هم یو طبقه د جهنم ده، په دې وجه په دې ته به د جهنم کې هم ویلی شي. ابن کثیر فرمایي چې د دوزخیان به په زنځیرونو کې بند کړلی شي او راښکلی به شي او حمیم ته به یې وغورځولی شي. نو دې نه معلومیږي چې د جهنم کې دا بیله کنده ده، هغې کې به ګرمې اوبه وي، هغې ته به یې غورځوي. الله دې مونږ ټول د دې نه وساتي. قالوا ضلوا عنا، یعنی جهنم ته چې ورسیږي مشرکان به وایي چې هغه بوتان او شیطانان د کومو چې به عبادت کولو نن غایب شوي دي. مراد دا دی چې زمونږ په نظر نه راځي، اگر چې هغه به هم د جهنم یو ګوټ کې یو کنده کې پراته وي. او لکه قرآن کریم په نور آیاتونو کې د دغه جهنمیانو کېدلو ثابت دی. انکم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم. به هر حال دې رکو کې چې دی د جهنمیانو ذکر شوی دی چې جهنمیان چې دي به لومبې په ګرمو اوبو کې واچولی شي، دا عذاب به ورکړلی شي، بیا به جهنم ته غورځولی شي. هغه مونږ ته رضاد وکړو چې دې کې هېڅ خبره نشته، دا دواړه په جهنم کې دننه هم کیدی شي او بهر هم کیدی شي. دا الله پاک ته فاصبر ان وعد الله حق فانما نرینک. د دې آیت نه معلومیږي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به په خوشحالۍ سره د دې منتظر وي چې کافرانو ته عذاب ملو شي. په دې وجه د دې ته تسلی دپاره په دې آیات کې دا فرمایلی دي چې ته لږ صبر وکړه. الله تعالی چې کومه وعده د دوی دپاره د عذاب کړې ده هغه به ضرور پوره کیږي، خوا ستا په ژوند وي یا ستا د وفات نه پس. د کافرانو د عذاب انتظار په ظاهره د شان رحمت للعالمین نه منافی نه دی،
لکه اوس یو کس داسې نشي ویلی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم رحمت للعالمین نو یاره دی خو په کافرانو باندې په کار وایي چې په غذاب باندې نه خوشحالې دی. نو واقع چې نبی علیه السلام چې یو کافر به مړ شو نبی علیه السلام به ډېر زیات خفه کېدو. نو دا د الله پاک د ده دپاره د تسلی چې نه ته خفه کېږه ما تا ته دې ضررونه رسوي تکلیفونه درته رسوي خو ته مه خفه کېږه داسې وخت به راشي چې دې له به زه عذاب ورکومه که ستا په ژوند باندې او یا ستا د وفات نه پس وي. لیکن هر کله چې په سزا ورکولو سره مجرمانو ته مقصود غیر مجرم مؤمن ته چې په ظلم سره شوي نو تسلی ورکوي. اوس بعضې کسان داسې یو پلار چې دی هغه د زوی په سزا باندې کلم نه خوشحالي کلم یو پلار دا نه وي چې زه زوی دی ووامه خو چې وګوري چې زوی یې بدعمله کېږي او ورانېږي نو بیا هم دا پلار لږې شي خپل زوی ووایي د دې دپاره سزا ورکړي چې دی دا غلط کار نه منې شي او صحیح لار نو په دې باندې هم دا د رحمت نه خلاف نه دی. څوک دا بله رکو وایي که نه صورت به بیا ختمه شي. دا ستاسو څنګه خوښه هغې کې دومره څه نشته دغسې هم تېر شوي خو زه هم پرون هم چټي کړې وه د هغې زور به ترې وباسو څنګه په ووایو که نه هسې هم ټایم شته دی هغه هم صرف ترجمه دا ټول تېر شوي دي بس زر زر درته بیا ویم ښه. فرحو بما عندهم من العلم یعنې دې انجام نه فکر وکړئ چې منکرینو ته هر کله الله تعالی د رسولانو واضح دلیلونه د توحید او د ایمان روړل نو دغه خلکو خپل علم د انبیا علیه السلام د روړلي علم نه غوره وګڼل. ګوره بعضې به داسې چې کله به پیغمبران راتله یا رسولان راتله نو هغې نه مخکې چې کومه امت و هغې ته به الله پاک د خپل رسولانو پیغمبرانو په ذریعه باندې وښودل چې یاره یو پیغمبر به راځي دا دا نښې به وي یا یو رسول به راځي دا دا نښې به وي. نو دغه عالمان چې کوم د هغه وخت و هغې ته به پته وه خپلو کسانو ته به یې ویل خو چې کله به پیغمبر راغو یا رسول راغو نو دوی به ویل چې مونږ خو عالمان یو مونږ ته غوره یو زموږ علم ته غوره دی نو دوی به د نبي د ټولو پیغمبرانو نه یا د رسولانو نه دوی څوک انکار وکړو خپل علم به یې غوره وګڼلو د حق خبره به بیا نه کوله حق به نه بیانولو. نو د دې د وجې نه اوس الله پاک فرمایي چې فرحو بما عندهم من العلم یعنې دوی انجام نه فکر نه کوي منکرینو ته چې هر کله الله تعالی رسولانو واضح دلیلونه د توحید او د ایمان روړلو نو دغه خلکو خپل علم د انبیا علیهم السلام د روړلي علم نه غوره او حق وګڼلو. انبیا علیهم السلام د کلام رد کول شروع کړ دا علم کم چې د کفارو خوشحالۍ او مشغولۍ د دوی په مقابله کې د انبیا علیهم السلام علمونه یې رد کړل او یا خوا د دوی جهل مرکب و ناحق او باطل بیانول نو واضح کړلی شي چې د دې تپوس به الله پاک دې نه خامخا د دې کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. الله الذي الله تعالی هغه ذات جعل لكم الليل چا چې جوړ کړل ستاسو د پاره شپه لتسکونو پدې کې چې آرام وکړئ والنهار د ورځې جوړ کړه مبصرا لیدلو د پاره ان الله لذو فضل بشک الله تعالی فضل والا دی علی الناس په خلقو باندې ولکن اکثر الناس لیکن ډیر خلق لا یشکرون حق نه مني. ذالکم الله هاغ دی الله تعالی ربکم رب ستاسو خالق کل شیء دا هر شی پیدا کون کې لا اله الا هو نشته بل معبود هغه نه سوا فانا تؤفكون بیا کم طرف ته ګرځېږئ ذالک یؤفق الذین دغشان واپس کېږي کم خلق کانو بآیات الله یجحدون چې د الله تعالی د خبرو نه منکرېږي. الله الذي الله تعالی هغه ذات ته جعل لكم الارض چې چا جوړه کستاسو د پاره ځمکه قرارن د قرار ځای والسماء بناء او اسمان لرا بادی کو وصور لكم فاحسن صوركم او صورتونه جوړ کړل ستاسو نو خې جوړ کړل صورتونه ستاسو ورزقكم رزق درکو تاسو ته من الطيبات د پاک سيزونو
ذالکم الله ربکم هاغ الله دی رب ستاسو فتبارک الله رب العالمین بس لی برکت دی دا الله کم چې رب دی د ټولو مخلوقاتو هو الحی هغه دی ژوندی پاتې کېدونکی لا اله الا هو فادعوه نشته څوک د عبادت لایق مگر هغه دی بس هغه لوبرئ مخلصین خالصي کوي له الدین هغه لره بندگی الحمدلله رب العالمین ټول تعریفون الله لره دی چې کوم رب دی د ټول مخلوقات قل انی توایا زنهیت من شویم ان اعبد الذین چې عبادت کوم د هغو تدعون من دون الله چې تاسو عبادت کوئ ما سوا د الله نه لما جاءني البينات هر کله چې راغې ما تخکار نخې من ربي زما د ربنا وامرت ان اسلم او ما ته حکم شوی دی چې تابع شم لرب العالمین د رب د مخلوقاتو هو الذي هغه دی چې خلقکم جوړ کړل تاسو لره من تراب د خورنا ثم من نطفه بیا د اوبو د ساسکنا ثم من علقة بیا د وینې د قطرینا ثم یخرجکم طفلا بیا تاسو لره روباسلی ماشوم ثم لتبلغوا بیا تاسو رسولی اشدکم خپل پورا زور تا یعنی خپل عمر تا ثم لتکونو بیا ترسو چې شوی شیوحا بوډاګانا ومنکم وزن پتاسو کی من یتوفد مړکیږي من قبل مخکې د دینا ولتبلغوا اجلا مسمى ترسو چې ورسیږي لیکل شوی نیټه تا ولعلکم تعقلون او چې تاسو فکر وکړئ هو الذي الله غد یحیی و یمیت چې ژوند کوي او وجنه فاذا قضى امرا بیا هر کله چې حکم مشد سکار فانما يقول له كن فيكون نو دا وی هغه ته چې شبس هغه شي الم تر الى الذين اينغون لدلها خلق يجادلون چې جګړه کوي په آیات الله د الله په خبرو کې ان يصرفون کم طرف ته واپس زي الذين كذبوا هاغل رقم چې دروغجن کول بآيل بالكتاب دې کتاب لرا وبما ارسلنا برسلنا او هاغل رچرالي ګلو مونږ خپل رسولانو فسوف يعلمون بزر د چپی بشي ازل اغلال فی اغناکم هر کله چې توقونه پروزي د دوی په سټونو کې والسلاسل یصحبون او زنجیرونه هم راخکل دل دی چې په زنجیرونو راخکلی شي دي فی الحمیم په ګرمو بوته ثم فی النار بیا به اور طرف ته یسحجرون دوی غورځولی شي ثم قیل بیا به وویلی شي لهم دوی ته اینما کنتم سشو کم چې تاسو تشرکون شریکان جوړل من دون الله ما سوا د الله نه قالو هغې به وی ضلوا عنا بل لم نکن ندعو من قبل شیئا او به وی هغه زمونږ نه ورک شول بلکې و مونږ چې بلل راغوښتل به دوی نه وړاندې کذلک یضل الله دارنګې بېلارې کوي الله تعالی الکافرین کافرانو لره ذلکم بما کنتم تفرحون فی الارض دا بدله د ستاسو په هغه چې تاسو پې خوشحالي کوله په ځمکه کې بغیر الحق په ناحقه بما کنتم تمرحون او د هغه چې تاسو پې تکبر کولو ادخلوا داخل شئ ابواب جهنم دروازې د جهنم ته خالدین فیها بس په همیشه به پدې کې فبئس مثوى للمتکبرین بس بد زیده د تکبر کوونکو فاصبر تصبر کوا ان وعد الله حق بشک وعد الله تعالی حق ده فاما نرينك بیا کوم او خيو بعض الذي تزين ده غواد نعدم چې کوم وعده شوی دي او نتوفينك یا وفات کړو تعالی را فإلينا يرجعون په هر حال کې مونږ ته واپس کیږي
ولقد ارسلنا رسولا من قبلك او مونږ لېږلي دي ډېر رسولان ستا نه وړاندې منهم ځینې په هغې کې من قصصنا علیک هغه دي چې مونږ تا ته حالات بیان کړي دي ومنهم من لم نقص علیک او ځینې هغه دي چې مونږ یې تا ته حالات نه دي بیان کړي وما کان لرسول او د یو رسول طاقت نشته ان یأتي چې روړي بآیات یو نښه الا باذن الله مگر په اذن د خدای فاذا جاء امر الله بس هر کله چې راشي حکم د الله تعالی قضی بالحق فیصله بوشي په حق وخسر هنالک او پتاوان کې بشي حالت المبطلون دروغجن خلق الله الذي الله تعالی هغه ذات جعل لكم الانعام چا چې جوړ کړی دي ستاسو د پاره سروي لترکوبو چې سورلی پی کوي منها پاغه و منها تاکلون ځینې هغه لره خوري ولکم فيها منافع تاسو د پاره پدوی کې فائدې دي ولتبلغوا عليه چې سورېږي په هغه باندې حاجتن سورلې سره یا خپل حاجت د پاره خپل کار د پاره فی صدورکم چې تاسو په زړونو کې دي وغلیها وغل الفلک او پدې کې باندې کشته باندې تحکمون سورېږي ګرځي ويريكم آیات او خیت تخبل نخف ای آیات الله تنکرون بیا د کوم نه خو نه د الله نه انکار کوي افلم يسير في الارض اي ندي ګرځیدل هغه په دې ملک په دې ځمکه کې فینظروا کیف چې ویني چې څنګه شو کان عاقبت الذين من قبلهم انجام د هغه چې دوی نه مخکې كانوا اكثر منهم هغي وددوين زيات واشد قوه نو په قوت کې سخت واثارا في الارض ونپنخو کې چې پرې خو دي پزماکه کې فما اغنى عنهم بس پکار نغل د هغي لرما كانوا يكسبون کوم چې هغي کول فلما جاءتهم بس هر کله ورسید الهغي رسولهم رسولان دغه بالبينات پخکارن خسره فرحوا بما عندهم نو بس سستی وکړه په هغه سره من العلم د علمنا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون او پریوت په هغه باندې هغه شی چې مسخره ورپورې کولې خنداګانې ورپورې کولې فلما راوا باسنا بیا هر کله چولید الهغي غضب زمونږ قالوا ویل آمنا بالله هو غدو مونږ ایمان وروړی دی په الله چې یو دی وکفرنا او پرېښودی دي مونږ بما كنا به مشرکین هغه څیزونه کوم لره چې مونږ شریک کول فلم یکو ینفعهم ایمانهم بس ونشو چې پکار راغلی د دوی ته ایمان د دوی لما رأوا بأسنا سو وخت چې ولیدلو عذاب زمونږ سنت الله التي طریقه جوړه شوې ده د الله تعالی قد خلد فی عبادی کما چې را روانه ده د هغه په بندګانو کې وخسر هنالک الکافرون او خراب شول هغه انکار کوونکي الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلق